رسول الله مبارک ارشاد فرمائی ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. الله تعالی د خپل بنده توبه تر هغه پورې قبلای تر کومې پورې چې په ځن کدن نی شروع شوی وته، او چې ځن کدن شروع شنو بس کیسه ختم شو. بیا بیا چې کمنه هغه یو انسان دی جاړي فریاد دی کوي توبه دی وباسي، خو د الله په نسبت باندې دا قابل قبولو ندی. نو لہذا د ځان کدن نه مخکې توبه به د الله په نسبت باندې قابل قبولوي. نو علما لیکي وایي هر ټیم د انسان توبه او استغفار دا د په کثرت سره کوي. هر ټیم د توبه او استغفار، ځکه مونږ تاسو خو ګناهونه دومره دي چې شمارلی نشو دومره دي، نو کم از کم په هغې باندې خو توبه یستی شو که نه، استغفار خو پې کولی شو که نه. نو چې مونږ تاسو هر ټیم په دې خپله ژبه باندې استغفار او توبه ووښه، چې څومره استغفار او توبه زیات کوئ دومره به درته الله تعالی د هغې فایدې د هغې اجر به دله الله زیات درکوي. او رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وی توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، چې د کم انسان په عمل نامه کې استغفار په کثرت سره وکنه، وی د دغه انسان د پاره ډیره خوشحالي ده، ډیر به خوشحالي چې استغفار په کثرت سره وی. نه استغفار به وو او په دنیا کې د ټولو نه قیمتي او ضروره چې کومه وظیفه ده نو هغه استغفار دی. استغفار کوئ ٹھیک شوه، خو څنګه چې تاسو وایي چې استغفار داسې نه. یو سړی راغلی و هغه راته وایي جي زه خو ورځ کې 500 ځله چې کوم نن هغه استغفار وایم. ما څنګه وایي؟ وی استغفار وایي داسې نه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. داسې یا کچرته یو سړي له دقه کلمات نه ورځي که نه، نو کم از کم استغفر الله خو ویلی شي که نه. دغه استغفر الله هم چې کوم نه هغه کافي دي، خو چې یو انسان یې زړه نه وایي. صحیح شوه. نو په دې خپله ژبه باندې استغفار چې کوم نه هغه ډېر وایي. نو یو مسله چې کوم نه هغه دغه ده چې کله انسان د دنیا نه ځي نو دته به فرشتې مخې ته وي. په دغه ټیم کې عذاب او نعمتونه دې وویني، نو په دغه ټیم کې که دی دا توبه او استغفار ډېر کوي نو د الله په نسبت باندې قابل قبول نه دي. نو معلومه دا شوه چې د ځان کدن نه مخکې به توبه هم وباسئ، د ځان کدن نه مخکې به ایمان هم راړي، د ځان کدن نه مخکې به د آخرت دپاره څه غم کوي. پوهېږئ تاسو؟